دا دیګونه د واده ښادۍ نه بلکې د هغه ټولو روزهدارو لپاره روزانه تیاریږي کوم چې د چارباغ په خوا او شا سیمو کې اوسیږي. چارباغ کې د یوې زنانه له اړخه چې خپل نوم او درک نه ښیي د یو مقامي مشر په لاس 2,000 نه زیاتو روزهدارو ته تیاره ترکاري ورکوي چې پکې غریب او مالداره دواړه دغه خوندور خوراک ترلاسه کولی شي. د ترکارۍ انتظام کوونکی مشر وایي منګه زما خیال په سن 2001 یا 2 کې چې موږ شروع کړی وه نو موږ به یو بتیله یا 2 یا 3 پخولې نو هغې وخت کې به 3 لک روپۍ خرچه راله هغه به وي ټیک ته زمانه واله نو هغه شی بړاوېدو اوس زما خیال تېر شوي کال ما ته یاد دي چې 23 لک روپۍ خرچه شوه. روزانه 10 دیګه ترکاري جوړونکی مشر زیاتوي چې دغې لپاره دوی 6 تنان سم د سهاره کار کوي. ترکاري ښه معیاري او د صحت مطابق شیانو څخه جوړوي چې پکې غوښه، لوبیا، چڼه او دالونه شامل وي. تقریبا د شاډینه والا د منګورې د کوزه قمبره پر دا خلک رنګونه چلولی خوا د خیله د خیلې سره اکثر د لارې د مسافر یو یاره مونږ بهرین ته ځو د هغې له هم په کڅوړه کور کې ویښي داره لکه ډېر میلمانه پکې مړه شي. د ترکارۍ ترلاسه کولو لپاره روزانه په سلګونو تنان دغه ځای کې راجمع کیږي او ځان سره راوړي لوښو کې ترکاري ترلاسه کوي چې پکې زیاتره غریبان وي. دوی وایي ترکاري ډېره زیاته خوندوره وي. دنیا د کرای کور کې ما خپل کور مې نشته او واړه مې بچي دي دیاړي مې کې کړو ټول کار کې کړی یا کړی نه چې واس کې دی بیا خو دې ترکارۍ پسې موږ نه راتلو چې بدن کې بولاړو دا زورونه به پرځول خو ځان له وده نه خپله به راوړه خوړله بس کړه وکړه ډېر ښکلی م ولې زه خو په خپله ماښام ورو جماعتون پې پښمني مالي مخورم. ترکاري ویشونکي وایي چې دوی د کال 2001 نه هر کال د روژې په میاشت کې هم دغه رنګه د غریبانو مرستې کوي. دې ترڅنګ خواوشا غریبانو خلکو کې وړه دوايانې او نقد رقم هم ویشي. د برکتونو او ثوابونو په دغه میاشت کې د ثواب ګټلو ځان له انداز دی ولې په چارباغ کې روزانه په زرګونو تنانو ته تیار انګولی ورکول د ثوابونو ګټلو یو لویه ذریعه ده. د کیمرمین مهدي شاه سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، چارباغ، سوات.